کله نه چې په دې ملک دی یوې ښځې رواج شوی دی ښځې سپکې شوې ځکه چې هغوی که زه دې پرېښودم دې سړي زه به څه کوم د دې وجې دا وګورئ چې کله ښځې ته طلاق ورکړي چې 3 نو بیا پلاران هم ګرځي ښځه هم ګرځي چې یاره موږ په سترګه روا کړه دې سړي له ولې اوس که هغه طلاق وشو نو هغه بیا څوک کوي نه هلته هر سړی یو ښځه کوي دا چې 4 ښځې سړي کولی شو 3 یا 4 نو بس چې څنګه طلاق کول لکه عربو کې دا طریقه چې څنګه طلاق نو بل ورته تیار وي ما وایي زه یې کومه نو په دې نه خفه کېږي دلته بیا د هغې دپاره زموږ غیر مقلدین وروڼو دا طریقه جوړه کړه وایي 3 یو دي وایي بد کار چې کور رواني کور خو نه روانېږي دې ته بیا کور روان شي بل به الله ښه ورکړي خو دلته دا رواج د هندوان نه راغلی دی یوه ښځه دویمه ښځه څوک کوي نه بل ښځه هم دومره کمه کړئ چې که یو سړی وایي زه دویمه ښځه کوم هغه په ځان پیریان وایي ځان مړی وایي نه حالانکه ښځه له پکار چې خاوند له په خپله دویمه ښځو کې 2 3 ولو عربیان یې ښځې په خپله خاوندان له 2 3 4 کوي په خپله ولی یوازې دا وله خدمت کوي نو تکلیف به یې ورته نو چې 2 ښځې وي 3 ښځې وي 4 ښځې وي نو په دې به بوج کمي که نه خو په دې ملک یو افسوس دا وایي ملک نه مولا هېڅ هم نه دي ویلي که نه هغه توحید مسله خو پرېږده چې پټه کړې ده رد شرک پټ کړی دی سنت پټ کړی دی دارنګې بدعات مسلې پټه کړې ده نو دا هم پټه کړې ده معاشري اصلاح هم نه کړ چې په معاشره کې یو ښه دی نو ښځو به همیشه زیاتي په سړو باندې ښځې چې لس وي ښځې چې سړي لس وي ښځې 15 لس وي دا 15 ښځې به څه کوي بیا نو دغه شان به زړېږي او بدکارۍ کې په ملک بدکارۍ پھیلاویږي نو چې هر سړی 2 3 4 کولی شي دې څه ګناه دی کوي دی که نه خو مونږ خو دو خبره ولنه که مونږ خبره 4 به په وخت باندې کړی بېغمه یو دکه پکې مړی شوی اوس پروا به نه وه پوه شئ اوس هم دوام کوي چې طاقت یې وکړي 2 3 4 هېڅ که طاقت یې وکړي هسې نه ځکه قرآن وایي فإن خفتم ألا تعدلوا که یېرېږئ تاسو چې انصاف به ونه کړی فواحدة بیا یوه کافي ده لکه یوې که خو بیا دې بې انصافي نشته خو یوه ده که 2 کې هم برابرتیا کې په 3 کې هم برابرتیا کې په 4 کې هم برابرتیا کې